کو چې کوم خلکو د 3 او یو کال راسي عوام غلامان جوړ کړي دي دینه د خلاصولو لپاره دي. دلته پی کې 63 باندې د دین وړاندې هم په نوخار کې دوی ضمني الیکشن شوي، یو په پی کې 61 باندې یو په پی کې 64 باندې. پی کې 61 باندې د هغه ټیم کې د عوامي نېشنل پارټۍ پرویز احمد خان هغه دویم پوزیشن، دریم پوزیشن د متحده مجلس عمل، او دې سره په 64 باندې هم دویم پوزیشن د عوامي نېشنل پارټۍ، دریم پوزیشن هغه د متحده مجلس عمل. هغه ټیم کې هم د اختیار ولی خان په ځای کې د متحده پوزیشن چې کومې فیصله شوې وه چې هغه د سیکنډ پوزیشن دپاره په هغې کې اگر چې موږ هغسې ونه کړی شو چې څنګه په کار وه نېشنل پارټۍ چې کوم کینډیډیټ و هغه ټیم کې پارټي پرېښودې وه، خو د هغې نه باوجود هم عوامو 9,500 ووټ چې پرویز خان دغه سیټ مخکې په 26,000 ګټلي، دوباره چې بیا الیکشن وشو 3 میاشتې بعد بیا 14,000 ووټ یې واخیست. معلومه دا وه چې دې نه سوا چې کوم دا ووټونه و دا جعلي ووټونه دا چولې شوي وو، داسې همدغه حلقه باندې هم. خو انشاءالله العزیز مونږ پاکستان مسلم لیگ د هغې کینډیډیټ ته د خپل طرف نه د خپل چې کوم دی د پی ډي ایم د ټولو پارټو طرف نه دا یقین دهاني ورکوو چې په نوخار کې به پرویز خاني انشاءالله د هغې د خانۍ د خاتمي آغاز به انشاءالله د پی کې 63 نه کېږي، او آینده الیکشن به هم انشاءالله العزیز دلته نه د ټول نوخار نه به انشاءالله د دې پرویز خانۍ د هغې مونږ خاتمه کوو په شریکه باندې. زمونږ دا تحریک دا د ظلم خلاف دی، دا د ظالم خلاف دی، دا د غریب عوامو سره چې کوم ظلم دی حکومت وکړو، چې کومه ګراني مهنګایي بېروزګاري نن په دې وطن باندې مسلط کړې ده، انشاءالله العزیز د هغې آغاز به دغه ضمني الیکشن وي، او موږ به انشاءالله مشترکه طور په ښه په ایماندارۍ سره چې دې نه قبل دا سیټ په 2008 کې لیاقت خان هغه د دې حلقې نه منسټر پاتې شوی، په 2002 کې زمونږ مولانا محمد مجید خان الحسیني رحمهم الله هغه دې ځینې ایم پی ای پاتې شوی. داسې اختیار ولی خان په تیر الیکشن کې سیکنډ پوزیشن اخیستی و. انشاءالله د الله نه امید دا دی چې پی کې 63 الیکشن به په باري اکثریت باندې انشاءالله العزیز اپوزیشن پی ډي ایم انشاءالله العزیز ګټي. او زه خپل ورونو ته د پاکستان د عوامي نېشنل پارټۍ د هغې ورونو ته هم مشرانو ته هم خواست کوم، درخواست کوم چې هغوی هم د پی ډي ایم په دغه تحریک کې چې څنګه ملګري دي په دې پی کې 63 کې هم خپله ملګرتیا ښکاره کړي چې موږ مشترکه طور دا ظالم چې کوم دی د حلقې نه ختم کړو، چې د ظلم خاتمه وکړو، عوامو ته چې کوم دی موږ په دې حلقه باندې یو ریلیف د هغې آغاز چې کوم دی وکړو. انشاءالله موږ به خپل تمام جدوجهد د دې حلقې د ګټلو دپاره د جمعیت علما اسلام تمام کارکنان، د جمعیت علما اسلام تمام ورکران چې په دې حلقه باندې الحمدلله یو ووټ بینک شته دی، هغه به ټول انشاءالله العزیز خپل ټول صلاحیتونه به د حلقې د الیکشن د ګټلو لپاره انشاءالله صرف کوو. زه یو ځل بیا د ټولو مشرانو د قومي وطن پارټۍ د ولی رحمان خان او د هغوی صوبایي مشران چې دلته راغلي د هغوی شکریه ادا کوو ننني په دغه پریس کانفرنس کې کولو باندې، او دې سره د پی کې 63 الیکشن په حمایت کولو باندې د هغوی شکریه ادا کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.